سلامونه، راځي یو لحظه فکر وکړو. یو اداره چې ستا د ساتنې لپاره جوړه شوې وي، خو هماغه اداره ستا پر دشمن بدله شوي. دا کیسه د پاکستان د یو ډیر مشهور یوټیوبر ډکی بهایی ده. د هغه د 100 ورځو د دوزخ کیسه چې څنګه یو دولتي ارګان په خپل د ظلم په مرکز بدل شو. کیسه له یوې داسې جملې نه شروع کیږي چې سړی ورته حیران پاتې شي. د هغه خبرې دی چې ډاکټر د صدر رحمان یا همغه د کی بهایی د معاینې په وخت کې وکړي. دا یو جمله د هغه ټول فزیکی عذاب کې سکوي چې هغه لیدلې و. نو سوال دا دی، څنګه یو داسې مشهور ستوري یو یوټیوبر چې په لکونو خلک پیژني د دولتي ادارې په توقیف کې له داسې وحشیانه چلن سره مخ کیږي؟ راځو چې د دې پوښتنې جواب په ګډو ولټو. نو کیسه له کومه ځای شروع شوه؟ د ټوله غمیزه له یو عادي سفر پیل شوه، یو سفر چې نیمګړی پاتې شو. دلته د پیشو ترتیب ته ډیر پام وکړي، ځکه همدا د قانون ماتولو اصلي ثبوت دی. فکر کوي لومړی یې په هوایي ډګر کې نیسي، بیا یې نوم پر نو فلای لیست کې اچوي او ټوله عجیبه خبره اف ای آر یا قضیه پړې ورسته له هغې ثبتوي چې هغه یې نیلی وي. یعنی لومړی دی بندي کړي او په بیا درپسې جرم لټوي. دا خو د قانون ښکاره سرغړونه ده. او اس د کیسې هغه برخې ته راځو چې رښتیا هم ډیره دردناک ده. هغه څه چې د NCCIA په دفتر کې وشو د یوازې شکنجه نه وه، دا د یو انسان د عزت او کرامت سپکاوی و. نو هلته څه وشو؟ د ډکی بهایی په وینا دا یوازې فزیکلی وهل نه وو، دا رواني عذاب وو. تصور وکړئ، لو پورې افسران دی په سپیرو وي، بیا د یو کال وهکلین ماشوم سره ویډیو کال ته کینوي او هغه ماشوم ته وی چې تا ته کنځلي وکړي او بیا د پټو پیسو په پلمه لوچ کړي او وهي. دا هر څه یوازې د دې لپاره وو چې د ارسا او اراده ماته کړي. د دې ټولو شکنجو وروسته د دوی بل پلان سو، دا چې له هغه نه په زوره یو اعتراف لاسلیک کړي. سګر کوي یو کاغذ درته زیدي او وای چې لاسلیک یې کړه، خو د لوستلو اجازه هم نه درکوي. په هغه کاغذ کې لیکل شوی و چې ډکی بهایی د هغه اپلیکیشن کنټری منیجر دی. دا یو لوی دروغ و، خو همدا دروغ بیا د هغه د ټولې قضیې بنیاد شو. خو کیسه دلته هم نه ختمیږي. د ظلم وروسته اوس د پیسو وار راهې. دوی د ډکی بهایی کورنۍ ته د مرسې په پلمې مراجعه وکړه. 6 لک روپی، دا ډیر زیاته پیسې دي. د هغه کورنۍ مجبور شوه چې دا پیسې ورکړي، یو وجه د دې لپاره چې خپل زوی له نور عذاب او خطره وژغوري. او دا کار هم په ډیر منظم ډول وکړ. لومړی یې کورنۍ ویرول، ګواښونه یې ورته وکړ، بیا یې ډکی له خپل وکیل او له هر چا جلا کړ او په آخر کې د خپلو خاصو خلکو له لارې پیسې واخیستې. دا د دوی د باج اخیستنې طریقه وه. نو دا کیسه یوازې د یو کس نه ده، دا د یو ټولې ادارې کیسه ده. یو اداره چې دنده یې د قانون ساتنه وه، خو په خپله یې قانون تر پښو لاندې کړ. او اس رازو د کیسې ته ټولو حیرانونکې برخې ته. ډکی بهایی د کوم اپلیکیشن په تور بندي وو؟ د هغه اپلیکیشن چې په عین وخت کې د پاکستان سوپر لیګ یا PSL سپانسرشپ کوه. د کرکټ د مشهورو لوبغاړو عکسونه یې په لویو بلبوردونو لګیدلي وو. نو سوال دا دی چې دا کار دومره غیر قانوني وو، نو بیا ولې ټول پاکستان ته په ښکاره تبلیغ کیده؟ راځي چې د ادارې NCIA پر اړه لغوه غږو. دا اداره جوړه شوې و چې د سایبر جرمونو مخه ونیسي، خو داسې ښکاري چې په دې قضیه کې دا اداره په خپله د جرمونو په مرکز اوښتې وي، له باز اخیستنې نیولې تر شکنجې پورې. نو کله چې دا ټوله کیسه رسوا شوه، بیا څه وشوه؟ په ادارې کې دنه یو لوی طوفان راغو او افسران زندان ته لاړل، پر 14 نورو باندې قضیې جوړې شوې او حتی د ادارې مشر یا DG هم له خپلې چوکۍ لیرې کړل شو. دا یو لوی رسوایی و. خانو رازو د کیسې پای ته د 4 ورځو ورسته کله چې ډکی بهایی بالاخره له زندانه راخلاص شو، هغه لحظه کم وه؟ 100 ورځې. دا یوازې یو عدد نه دی، دا 100 ورځې د عذاب، بې انصافي او له خپلوانو څخه د لرېوالي داستان دی. 100 ورځې چې د یو ځوان ژوند یې بالکل بدل کړي.
هاغه شیبه ډیره حساساتي وه. ډکی بهای وایي کله چې له زندانه راوتو او په موټر کې کښېناستو ما او ورور مې په ټول توان چیغې وولې. دا د خلاصون چیغې وي، د هغه ټول درد او عذاب د پای ته رسېدو چیغې. په پای کې دا کیسه موږ له یوې ډېرې لوې پوښتنې سره پرېږي. کله چې ساتکی په خپله به ښکاریانو بدل شي نو بیا به سړي په چا باور وکړي؟ تصور وکړئ چې یو وخت خپل ټول ژوند په انټرنیټ شریک کړئ، هر روز، هر سفر، هر خوشحالي، او بیا ناڅاپه د سلو روزو په لاره هغه غیب شي. هیڅ ویډیو نشته، هیڅ پوسټ نشته، هیڅ خبر نشته. دا د پاکستان د یو ډیر مشهور یوټیوبر سعد الرحمن چې په ډوکی بای مشهور دی کیسه دی. کله چې هغه بیرته راڅرګند شو نو یو داسې کیسه یې وکړه چې هنګوایم د باور وړ نه ښکارېده. نن موږ په همدې کیسې کې ژور ځو. موږ غواړو پوه شو چې د دې سرلیکو ورته اصلي کیسه سیوا. او دا چې څنګه یو دولتي اداره چې د خلکو د ساتنې لپاره جوړه شوې وي په خپل پیو جرمي شبکه بدلې شو. هو دا یوازې د یو یوټیوبر کیسه نه دی، دا د یو ادارې د سایبر جرمونو د تحقیقاتو ملي ادارې یا NCIA د سقوط کیسه دی. دا یو قضیه ده چې موږ ته راشي کله چې په یو سیستم کې سارنا او ضوابط له منځه لاړ شي نو سکیږي. نو هغه کسان چې د قانون د ساتنې دنده لري په خپل قانون ماتونکي شي. بالکل. د فساد کچا وګوره. د دې ادارې پخوانی عمومي رئیس له دندې ګوښې شوی او تنا لوړ پوړي افسران یې په زندان کې دي. او تنا او پشپاروسیو نورو مقدمه ثبت شوې دي. نو دا یوازې د یو کس کیسه نه بلکې د ټول سیستم د ناکامي کیسه ده. راځي چې کیسه له هغه ځای پیل کړو چې هر څه پیل شو. د لاهور هوایی ډګر سعد او د هغه میرما روب ملیشیا ته د سفر لپاره تیار دي. خو کله چې د مهاجرت کاونټر ته رسیږي ورته ویل کیږي چې د هغه نوم PNIL یا د سفر د مخنوي په لیست کې دي. و حیرانه اونګه خبره دادا چې د هغه پر ضد هیڅ FIR نشته، هیڅ هم نشته، هیڅ قانوني دوسیه نشته، یوازې د یوې پلټنې پر بنیاد یې سفر منشوي. دا خو ډیره عجیبه خبره ده. یو لحظه دلته ودرېږو. دا ډیره مهمه نکته ده. PNIL یا پروویژنل نیشنل آئیډنټیفیکیشن لیست دا د کورنیو چارو وزارت یو ډیر جدي اقدام دی. دا معمولاً د ترهري یا لاو مالی دغلې په قضیو کې کارول کیږي او یا د مالی امنیت په قضیو کې. بالکل. د یو یوټیوبر پر وړاندې د دې وسیلې کارول لپیله څخه دا پداګه کوي چې دا یو قانوني پروسس نه وي بلکې د ځواک نه وړګې تا خستنه وا. دوی غواټل ډاټ تر سره کړي چې هغه له هیواد بهر نشي وتلی تر څو خپل پلان پلی کړي او هغه هڅه کوي چې دا موضوع رسنیزه نشي. خو د هغه د غوښتنې خلاف چارواکي دا په یو لویه رسنیزه پیشه بدلی وي. عجیبه خدا دی چې کورنی حتی نه پوهیږي چې هر چیرته وړل شوی. دوی د اپل وسایل د لوکیشن شریکلو لاریا د اغازای پیدا کړي. رښتا چې هغه د NCCI دفتر ته وړل شوی. نو دا هر څه په پټیاو له قانوني پروسې په غره تر سره کیږي او دا د یوې منظم دسیسې پیل و. د رسنیو په ونیرا وصل د هغه د شهرت او عزت د خرابولو لپاره یو هڅه و. دوی غواټل لپیل څنګه هغه پر رواني لحاظ کمزوري کړي. نو کله چې هغه د NCCI دفتر ته رسیږي هلته اصلي کې سپیلېږي. د سرچینې په وینا د اضافي رئیس سرفراز چودري لخوا لکومې په هوچل مخ کې په څپېړه وهل کیږي. خو ټولو وحشتناکه او د نمونه لوړې خبره چې هغه یې په مرکه کې کوي هغه دا ده چې د وهولو پر مهال یو 9 کلن ماشوم ته په ویډیو کال کې ویل کیږي چې دیتا کنځلې وکړي. خو په داسې حال کې چې بلکس یې له شا څخه په څپېړو وهي. د خو داسې د لکه د کوم فلم صحنه. دا د تحقیقاتو کومه طریقه ده؟ دا هیڅ کومه طریقه نه ده. دا خالص رواني فشار دی. په جرمي روان پوهنې کې مونږ دیتا د شخصیت ماتولو وایو. دلته موخه دا نوی چې معلومات ترلاسه کی بلکې داوی چې د مقابل نوري مقاومت په بشپړه توګه له منځه یوسي. یعنی د اراده ماته کوي. بالکل.
دوی خواستل هغه دومره بېوسط راکړي چې د دوی هر غوښتنې ته په ځانګړې ډول د پیسو غوښتنې ته غاړه کېږي. او دا یوازې یو ځل نه و. د ډاکټر عمر عادل په وینا چې هغه هم په همغه ادارې کې بندي و. سعد څو ځله د نورو په موخ کې لوڅ کړل شوی او وهل شوی. دا خو ډیر ظلم دی. د دې ترڅنګ هغه په یو داسې کاغذ لاسې کلو ته اړ کیږي چې د لستونه اجازه یې هم نه تراړو ده. وروسته ورته معلومیږي چې په هغه کې لیکل شوی وو چې ګواکې هغه د یوې قمر اپلیکیشن ملکی مدیر دی. دا د جبري اعتراف یوه کلاسیکي بیلګه ده. کله چې شواهد نه وي نو دوی هڅه کوي چې په زر او جبر له تورنکه څخه اعتراف واخلي. او بیا یې په محکمې کې دا هغه پر ضد کاروي. هو په مرکه کې یو ډیر مهم ټکی دا هم دی چې د تحقیقاتو په دې خونو کې هیڅ کیمرې نه وې نصب شوې. او نو ځکه هر څه کولی شول. دا یو لوی سیستمټیک ستونزه ده چې دا ډور ناوړه چلنتا لاره واروي. کله چې څارنه نوي نو ځواک په اساني سره په ظلم بدلیږي. په داسې حال کې چې سعد دنا لدیش شوکنجو سره مخو د هغه کورانی په ځانګړي ډور د هغه ورور زیا بهر د یو بلی ډول جګړې سره مخو. رښتیا ده. دوی ته پر لیپسې د پیسو غشتونو لپاره ټلیفونونو غواړنې کیدل. زیا په مرکی کې د یوې عجیبې لیدنې کیسه کوي. هغه یوې مانیک ته وربلی شوی وو چرته کې د یوې جعلي جنرال استازې ورڅخه د پیسو او قیمتي توکو غواړتنو کلا. دلته ټول خطرناک خبره ده نه ده چې سو افسرانو رشوت واخیست. اصلي خطر په دې کې دی چې دوی د دولت ټوله ماشینری د سفر مخنیوي د بانکي حسابانو کنګولو او قانوني فشار د یوې شخصي باجاخستونکو ډلې په توګه کارولا. بالکل دا د دولت د نن یو موازی جنایتکار دولت جوړېدو په معنا ده. او په دې کې یازي د NCCIF سرانو وو نه وکیلان مخکش کسان او نور فرصت غوښتونکو هم په دې شبکې کې شامل وو. دویو بشپړ سیستم جوړ کړي وو. او د پیسو غوښتنې هم کمی نه وي. یو دقیقه د سرچینې لمخه لومړه 60 لک روپے. 60 لک. هاو د قضیه د اسانولو لپاره بیا 30 لک روپے قضایی زندان ته د لیږدولو لپاره. او بیا ته ټول ویا غوښتنه. هاو ته ټول ویا غوښتنه د 350 لری پر ډالر وو چې د هغه اکاونټ ته انتقال کړل. دا خو د یوې کوچنۍ کمپنی د ټول کال ګټه ده. ځکه چې دوی فکر کاوه چې دوی له قانون څخه پورته دي. نو ځکه یې دومره په سپین سترګېتوب پیسې غوښتلې. دوی د دولت ځواک په خپل واک کې درلو. د کورونې د ټولو بانکي حسابونو کنګل کول هم د همدې پرشاره یو برخه وو. ترڅو هوایي لهیرې لارې پیسو ورکول ته اړ کړي. نو دا یو منظمه جرمي ډلې کار ته ورته دی نه د یوې قانون پلی کوونکې ادارې. دقیقه. په فایر کې حتی د رشوت د وشتیر هم راغلی. د بلګي په توګه یوتن شعیب ریاض 15 لک روپی اخیستې. 15 لک روپے خپل وکیل ته ورکړو او 15 لک روپے د ادارې اضافي رئیس سرفراز چودھری ته رسلې دي. نو دا یو بشپړ تنظیم شوی کار و. هاو هر کس خپل برخه اخیسته. دا شی چې فساد څومره ژور او پراخ و. دا داسې نه و چې یو یا دوه کسان په خپل سر دا کار کوي، بلکې دا یو داسې سیستم وو چې له مشر څخه تر کشره پورې پکې خلک شریک وو. خو یوه پوښتنه ده دا هر څه د څه لپاره؟ اصلي تور څه وه؟ تور د یوې قمار اپلیکیشن د ترویج وو. سمه ده. خو ډکی بهایی په مرکی کې وایي چې د اپلیکیشن د پاکستان سپر لیگ PSL رسمي سپانسر وو. هو دا خبره یې کړې. او د وسیم اکرم بسره مشهور شخصیتونه ملاتړ کاوه. نو هغه یو ډیره منتی کې پوښتنه کوي. هغه وایي ولی اوازه په نهدي شوم. او دا د ټولي قضیې مرکزی پوښتنه ده. دا دوه احتمالات لري. یا دا انتخابي قانون په لیکلوندې چیرته چې له زرګړونو کسانو څخه یو مشهور کس د عبرت په پارانی ولل کیږي. او دا ډیر احتمال لري. دا یو هدفمند باج اخیستل دی. چیرته چې یو مشهور او شتمند کس د پیسو پاره پنخه کیږي. سمه ده. حقیقت دا دی چې دا اپلیکیشن په آسانی سره په پاکستان کې ډاونلوډ کیده او د ایزی پیسې په سر ځای تادیاتی سیستمو سره وصل وو.
نو دا د یوې کس تیروټه نه هو بلکې د ټول سیستم ناکامي و. بالکل کې دا غیر قانوني وو نو ولې هي د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه وشوي. نو د سولو رزو کراوړاونو شکنجو او باج ورکولو ورستا بلاخره د هغه د ضمانت خبر راځي. هغه په مرکه کې هغه شیبه په ډیر احساساتي ډول بیانوي. هغه وای کله چې په زندان کې ورته د ضمانت خبر ورکړ شو هغه په ژړا شو. خو د ټولو اغیزناکې صحنه هغه وخت ده کله چې له زندانه بهر راوځي. ورور یې په موټر کې منتظر وي. هغه وایي موږ دواړه چوپو خو کله چې د زندان له دروازې وتم موږ دواړو یو بل ته وقتل او په چیغو مو وژړل. د چوپتیا او بیا چیغې د هغه درد او فشار اندازه خي چې دوی ترې تیر شوي. رښتیا هو. دا صحنه د هغې رواني فشارو او صدمه په ډاګه کوي. دا یوازې حقوقي قضیه نه وه. دا د یو انسان د کړاو د یوې کورنۍ د مبارزې او پر دولتي ادارو د باور د ماتیدو یو غمګنه کیسه ده. هغه ویلاګ چې پکې هغه له خوشي کې د ورسته وژرل هم د حمدې جوړې رواني ضربش کارندوي کوي. دا به کلونو وخونیسي چې هغه لدې تجربه څخه په بشپړه توګه روغ شي. په دې ټولي کیسې کې د یوې مرموزه ادارې چې هغه ورته لوی ورور یا بیگ برادر وای رول هم ډیر مهم دی. داسې ښکاري چې دا یو بل دولتي اداره وه چې د هغې د کورنۍ سره یې اړیکې نیولې او په دې قضیې کې مرسته کړې او همدا اداره و چې ورسته یې په NCCIA کې د پاکونی عملیات ترسره کړل. د لوی ورور رول دا هم په ګوته کوي چې په نوي سیستم کې دندن هم د فساد پر وړاندې مبارزه موجوده ده. سمه ده. دا شی چې کسای هم یو اداره په فساد کې ډوبه وه خو داسې نور ادارې هم شته چې د دې ډور کړنو مخه نیسي. خدا یو بلا جوړه پوښتنه هم راپورته کوي. هغه څه دی؟ پوښتنه دا دی چې ولې باید د یوې دولتي ادارې د فساد د پاکولو لپاره بلا پټه اداره لاس په کار شي؟ یعنی دا په خپل د سیستم پر ناکامۍ دلالت کوي. دا په ډاګه کوي چې د حساب ورکولو او څارنې داخلي میکانیزمونه په شپوره توګه ناکام شوي وو. او دا چې د انصاف تر حاصله کولو لپاره باید څوک دومره کړاو وګالي او د یوې پټه اداري مرستې ته اړتیا ولې شي. دا په خپله د یو لوی بحران نښه دی. نو که دا ټوله کیسه راونغاړو مهم ټکي څه دي؟ لومړی دا چې یوه ځواکمنه دولتي اداره په یوې جنایتي کار ډلې بدله شوې. بالکل یوه باج اخیستونکې ډله. دریم دا کیسه راشي چې حتی یو مشهور او بانفوذه شخصیت هم د داسې فاسد سیستم په وړاندې څومره زیانمنونکی دی. کله داسې کس سره دا چلن کیږي نو د یوه عادي وګړي وسه حال وي. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده. او دریم دا هر څه په شخصي او کورونی کچې یو ډیر دروند قیمت لري. بالکل. او په پای کې غواړم د فکر لپاره یو پوښتنه پریږم چې په خپل په سرچینې کې ذکر شوی. کله چې د NCALIA له نیول شوو افسرانو پوښتنه شوه چې کله دوی د کورنۍ کومه خیزینه غوړې د سایبر زورونې سره مخ شي آیا دوی به د ادارې ته مرستې پر لاړی؟ او جواب یې څه و؟ توړو په یو خلا جواب ورکو هیڅ کله نه. نو ورستۍ پوښتنه دا ده کله چې یو اداره چې د ساتنې لپاره جوړ شوی په خپل د ډار او وحشت سرچینه شي او حتی خپل کارکوند یو هم پرې باور نه لري نو خلک د انصاف لپاره چیرته لاړ شي؟ او دا لمنځه تللی باور څنګه بیرته رغول کېدای شي؟ نن د یو مشهور یوټیوبر ډکی د سلو ورزو د بند کیسه سیړو او دا چې څنګه د پاکستان د سایبر کرایم ادارې له فساد سره مخالف شو. دا یو ډیر اغیزناکه مرکو د خمنګ به پدې وغوزو چې څنګه اغیز لا زیاتې دی شي. هو کیسه په خپل ذات کې ډیره زوروره ده. د یو ځوان کیسه چې خپل کورنۍ سره په هوایي ډګر کې نیول کیږي او بیا یو داسې نورې ته ځي چې تصور یې هم نه وکړي. بالکل. خو کله چې ما دا مرکه اوریدله لومړی شی چې زما پام یې ځان ته راوړاوه هغه د کیسې جوړښت و. هو د کیسې ځواکمن احساساتي سفر د مهالویش په بیا تنظیمولو سره لا پیاوړی کیدای شي. یعنی ترڅو یو روښانه او اغیزناک پرمختګ رامنځته کړي.
تاسو یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه. ما هم دا احساس درلودو کیسه په یو وخت کې په څو ځایونو کې روانه ده. صحیح. یو وخت د نیول کېدو شیبې ته ځي، بیا د تحقیقاتو جریان ته، بیا نه چړکه د کوربې د ورتګه کیسه راځي، او بیا د خوشي کېدو ورستې ویلاګ ته. او دا اوریدونکي ګنګس کوي. بلکل د اوریدونکي په لپاره داسې دی لکه یو څوک چې د یوې ګوډې ووډې کوټې په منځ کې ولاړوي او نه پوهیږي چې لومړی کوم شی ته وګوري. ډیر خو مثال دی. بالکل همدا خبره ده. د مثال په توګه د مرګ په پیل کې کوربه زندان ته د خپل ورتګ یادونه کوي. او اوریدونکي فکر کوي چې دو پاس په هته نه ډوکای ویل دومره آرام ښکارېده. خو داغه تشدد او شکنجې په اړه چې له عمله یې هم مجبور و دروغ وایي، ډیر ورسته معلومات ورکول کیږي. نو دا اوریدونکي په لومړی سره کې په غلطه پوهیږي. یعنی دا داسې دی لکه تاسو چې د یو فلم پای په لومړی سره کې وګورئ خو داغه دلیل درته معلوم نه وي. بالکل. نو ستاسو پانس د دې ګډوډۍ د حل لپاره تر ټولو غوره لاره څه ده؟ آیا یوازې په ترتیب سره د پیښو بیانول کافي دي؟ یوازې ترتیب نه، بلکې یو داستاني چوکاټ ورکول. زما وړاندیز دا دی چې کیسه په درې روښانه برخو وویشل شي. درې برخې؟ هو. لومړی برخه دام، یعنی نیول کېدل، هغه لومړی ټکان. درېمه برخه یې ازمایښت ده. ټول تحقیقات، شکنجه، د کورنۍ مشکلات، ټول په دې کې. او درېمه بیا پایلې دي. خوشی کېدل، احساساتي رغونه، او هغه پر کړه چې غ پورته کوي. دا تو چاودي ته جوړ شکر اوریدونکي ته یو روښانه مسیر ورکي. دا خو ډېر په زړه پورې دی. نو د دام برخه به څنګه پیل شي؟ کیسه باید په هوایي ډګر کې د نیول کېدو له هغې ډراماټیکي سینې پیل شي. لیوله؟ هو. تصور کوه یو ځوان له خپله کورنۍ سره له سفره راګرځي او ناڅاپي د لسګونو کسانو له خره محاصره کېږي. دا یوه ډېره زوکامې نه پیلامه ده. اوریدونکي به له لومړی شیوې څخه د کیسې برخه شي او د پوښتنه به ورسره پیدا شي چې ولې څه شوې ده. بالکل. دا د کیسې لپاره یو ډیر خش رامنځته کوي. او د ازمایښت برخه به څه ډول وي؟ دا خو د کیسې تر ټولو سخته برخه ده. هو، او هم د وجه ده چې باید په ډیر دقت وړاندې شي. کله چې اوریدونکي د نیول کېدو له ټکان څخه خبر شو، نو بیا باید په ترتیب سره نورې پیښې بیان شي. لکه لومړني تحقیقات، فزیکی شکنجه لکه څپېړې خورل، په ویډیو کال کې د یو ماشوم لخوا سپکاو وي او په زور د اعتراف اخیستل. دا به د ظلم ټولې صحنې په یوه ځواکمنده او نه هېرېدونکې برخې کې راټولېږي. او د کورنۍ مبارزه هغه هم باید په همدې برخه کې راشي. هو، بالکل. د پیسو غوښتلو زنګونه، په لویو کارونو کې د چارواکو سره لیدنې، قانوني جګړې. په دې توګه اوریدونکو د کیسې دواړه اړخونه، د زندان دندنه او بیره، په یو وخت کې ویني. او سپوشم او د کوربې لیدنه چې مخکې مو یادونه وکړه، هغه هم په همدې ازمایښت برخه کې راشي. صحیح. کله چې اوریدونکي لومړی د شکنجې باره واوري، نو بیا په پوه شي چې ډکي ولې په هغه لیدنې کې رښتیا نشو ویلی. د هغې دروغ به ورته د یو مجبوري په څیر ښکاره شي، نه د کمزوري. بالکل. دا به د هغې کرکټر ته لا ژورتیا ورکړي. او بیا وروستۍ برخه پایلو، یعنی خوشي کېدل. هو، د ضمانت اوریدنه، له زندانه د خوشي کېدو احساساتي شیبې، له کورنۍ سره یوځای کېدل، او په پای کې د ویلاګ جوړولو پرېکړه. اره ویلاګ خو یوازې یو ویلاګ نه دی. نه، دا د مقاومت او سرغړونې یوه نښه ده. دا به کیسې ته یو منطقي او احساساتي پای ورکړي او اوریدونکي ته به د امید یو پیغام هم ورسوي. دا جوړښت په رښتیا هم کیسې ته یو نوی شکل ورکوي. خو کله چې موږ د دې صحنو د ذری پر ځای کولو خبره کوو، نو دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې دا صحنې باید څنګه ورانګي شي. په اوسنی متن کې د سخت درد او زیان شیبې له نورو ټکنیکی او قانوني جزیاتو سره ګډ شوي دي. ما پانده د کیسې تر ټولو دردناک شیبې به ډېر اثر ولري کله تحلیلي بحثونو څخه جدا شي. تاسو د کیسې دویمې لوی کمزوري ته ګوتو ونیوه. بالکل همداسې ده. یعنی په متن کې د سخت درد شیبې لکه لوچول او وهل کیدل، یا په زندان کې جوړه، د کمار اپلیکیشن د قانوني ارخانو، د PSL سپانسرانو او نورو ټکنیکی جزئیاتو سره ګډ شوي دي.
دا داسې ده لکه تاسو چې یو ډیر غمجن فلم ګورئ او ناچانک په منځ کې یو ټکنیکی اعلان راشي. بالکل. د بدلونګ اوریدونکو له احساساتي تجربې څخه وباسي او د کیسې اغیز کمی وي. یو خوښه مثال یې د سپېړې خولو او په ویډیو کال کې د سپیکاوی صحنه ده. دا یو ډیره دردونکې شیبه ده، خو له هغې سمدستي وروسته بحث د قانوني مسایلو لورته ځي. او د اوریدونکو د وخت نه ورکل کیږي چې هغه درد او سپیکاوي په بشپړته توګه احساس کړي. نو حل یې څه دی؟ وړاندیز دا دی چې تر ټولو ځواکمنې شخصي کیسې په جلا صحنو کې ورنډي. د شیبو ته باید دومره وخت ورکړل شي چې اوریدونکي په بشپړته توګه احساس کړي. پرته له دې چې د قانوني یا تخنیکی جزئیاتو له عملي تسلسل ماړ شي. دا صحنې د ځواکمنو یادښتونو یا فلیش بیک په سره ورنډي. مطلب مو دا دی چې د مثال په توګه یو صحنه یوازې فزیکی او رواني شنجیدو ته ځانګړ شي. بالکل. یو صحنه جوړه کړئ چې یوازې د شنجې په باره کوي. په دې برخه کې د سپیرو خوړل، په ویډیو کال کې د ماشومې سپیکاوی، لوڅول او وهل او اړي د ډاکټر هغه خبره چې ویلې یو ملای د بانجن په سره شوي وي. خو دا ټول باید یو ځای شي. دا به ظلم یو دومره روښنا او نه هېرېدونکی انځور وړاندې کړي چې اورېدونکي به یې تر ډېر وخته په ذهن کې وساتي. او د زندان د سختو شرایطو په اړه هغه کیسې لکه د مورک کیسه چې خواري خراب کړی وو یا د کوټي مخې ته د کثافاتو ډیران، هغه هم په املی ډولواړي کې دي شي. هغه هم یو بله صحنه د زندان د غیر انساني شرایطو لپاره جوړه کړي. دا به د یازیتوب، ویرې او بېوسي احساس بخښتو وړاندې کړي. صحیح. کله چې اوریدونکي دا صحنو په جلا توګه تجربه کړي او په احساساتي توګه له کیسې سره منشلي، نو وروسته بیا کولی شي چې حقوقي او سیستماتیک بحثونه وړاندې کړي. نو لومړی احساسات، بیا تحلیل. بالکل. دا به اوریدونکي ته اجازه ورکړي چې لومړی د کیسې د انساني اړخ سره اړیکه ونیسي او بیا د هغې تر شا پرتو حقایقو باندې پوه شي. دا به د کیسې اغیز دوه چنده کړي. او دا ما د دریم او زما په نظر تر ټولو مهم ټکی ته رسوي. او هغه څه دی؟ که څه هم دا شخصي کیسه خورا اغیزناکه دی، خو که د سیستماتیک فساد موضوع په دوامدار توګه په ټوله کیسې کې شامل شي، دا بل یوې شخصي تراجیډي سپه یو ځواکمن سوشل تور بدل شي. دا ډیر مهمه خبره ده. کوربه د مرکې په پیلو او پای کې کیسې د یو سیستماتیک مشکل په توګه وړاندې کوي، خو د مرکې په مرکزی برخه کې تمرکز تر ډیره د ډکې په شخصي تجربې پاتې بیږي. د هغه د کړاوانو او د سایبر کرایم ادارې د پراخ فساد ترمنځ اړیکې په بشپړه توګه نه دي تلل شوې. اوریدونکي پوهیږي چې فساد شته، خو دا نه احساسوي چې د ډکې کیسه د همدې فساد یو مستقیمه پایله او یو نمونه ده. همدا ده. دا اړیکې باید ډېر روښانه شي. وړاندیز دا دی چې د ادارې د پراخ فساد په حواله معلومات په ستراتیژیک ډول د دقیقې په شخصي کیسې کې ځای پر ځای کړي، ترڅو وښودل شي چې د هغې تجربه یو استثنا نه بلکې د یو ظالم سیستم یو عادي کړنه وه. بالکل. دا به د هغې کیسې ته یو نو او ډېر پراخ اړخ ورکړي. څنګه کولو شو د کار په داسې ډول وکړو چې د یوې وچې لیکچر په څیر ښکاره نه شي؟ آیا تاسو کوم ځانګړی مثال لرئ؟ البته. د مثال په توګه کله چې ډکی 60 لک روپیو غختلو کیسه کوي، په همدې وخت کې باید په لنډه توګه یادونه وشي چې دا د ادارې یو عادي کړنه وه. کوربه کولی شي ووایي چې وروسته همدا رقم او افسران د ورڅه جرمونو له امله ونیول شو. او دا چې د میشتیانو پیسو یو سیستم جوړ کړو. دا به د ډکی د کورنۍ درد د یو لوی جرمي شبکې د برخې په توګه وخی، نه یو ځل د یو څو فاسدو کسانو کار. او کله چې هغه د خپلې میرونې اروبه د نیول کېدو له ویرې خبرې کوي، دا یو ډېر احساساتي شیبه دی. دا یو ډېر ښه مثال دی. کله چې ډکی د خپلې میرونې د نیول کېدو له ویرې خبرې کوي، دا باید د کوربه هغې خبرې سره وتړل شي چې ویلې وو په لاهور دفتر کې له 22 ځوانو نجونو سره ناوړه چلند شوی وو. نو دا به د خطرې جدیت لا زیات کړي.
بالکل او اوریدونکو ته به واړي چې د ډیکی ویرا بیزایا نه وه دا به واړي چې دا یو حقیقي او موجود خطر وو او د جبري اعتراف پاړه سم هغه هم د یوې لای شبکې برخه وه هو کله چې د جبري اعتراف خبره کیږي باید د کوربه هغه ټکی ته اشاره وشي چې د تحقیقارینو وکیلانو او حتی د محکمو ترمنځ یو شبکې یادونه یې کړې وي نو دا به اوریدونکو ته واړي چې دا بن هدایتي یو ځای افسر کار نه بلکې منظمه او سیستماتیک هڅه وه بالکل یو هڅه چې د بېګناه خلکو د شکار لپاره جوړه شوې وه په دې توګه د ډیکی کیسه د ټول سیستم په وړاندې یو تور غورځي نو د لنډیز په توګه کې مو غواړو چې دا مرکه لا اغیزناکه کړو باید درې لوی بدلونه پکې راولو هو لومړی د کیسې مهالویش بیا تنظیم کړو یو پیاوړی درې برخیز داستاني جوړښتو دام ازمایش او پایلې هو دویم د شخصي درد او کړاوي کیسې او تحلیلي جزئیات لیو بل څنګه جلا کړو ترڅو ځواکمندې احساساتي صحنه جوړ شي اوریدونکو باید لومړی احساس وکړي او بیا تحلیل بالکل او پای کې د سیستمټیک فساد شواهد په استراتیژیک دور په شخصي کیسې کې ځای پر ځای کړو ترڅو د هغې اهمیت له یو شخصي کراوه سره پرته او یوې ټولنیزې مسلې ته ورسیږي هو بالکل دا بدلونه کولی شي دا ځواکمنه کیسه په یو نه هېرېدونکي رسوایي بدله کړي دا به له یو شخصي کراوه څخه د یو تورنیز غه په لوره لاړه شي او اوریدونکو ته به دا پیغام ورکړي چې دا یوازې د یو یوټیوبر کیسې نه ده بلکې د هر اهل چا کیسه کېدای شي چې د داسې یو فساد سیستم سره مخ کیږي ډیره مننه دا ډیر ګټور وړاندیزونه وو موږ هیله لرو چې وګورو دا کیسه هنګ وده کوي او البته تاسو کولی شئ چې دا بیا موږ ته د نورو نظرونو لپاره هراولیږو